اوه کسان خو شهیدان شو چې څنګه شهیدان شو نو او ادرې کسان حضرت خبیب رضی الله عنه ابن عدی، حضرت زید ابن دسینا رضی اللہ عنہ او عبداللہ ابن طارق رضی اللہ عنہ، دا درې کسان هغې وی زه یاره ځان سله وجنو که چېته امن یې راکړو جمدي بچ شو، وجود خو ډېر خوب دی که نه ځان، نو هغې درې واړو ځان ورکړه چې څنګه یې ورکړه نو د عبدالله ابن طارق هغوی تړه پړې راواغېشته لیندې مزې راواغېشته لاسونه یې وله شاته تړل او هغې وی دا خو م دوکه وکړه ما سره، تاسو خو چې امن درکو او تاسو خو اوس ما تړی وی زه در سره نه ځم. جګړه جوړه شوه هغې راښکه دې نه ته هغې راښکه هغه غریب یې ملته شهید کړه. د هجرت په درېیم کال په دغه کال باندې د حضور پاک یو درې واقعې نورې پیښې وې. یو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لور و حضرت حفصه هغې سره د حضور پاک د شعبان په میاشت کې نکاح شوه. حضرت حفصه چې کله کونډه شوه نو عمر فاروق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق باندې حضرت ابوبکر صدیق ته ووایي چې زما لور حفصه کونډه شوې ده که ستا خوښه وي نو تا ته به یې په نکاح کړم. هغه غږ ونه کړ، خاموش پاتې شو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی چې زما زړه کې د ابوبکر نه ګیله پیدا شوه چې یا به دې قبوله کړې وه ها به دې کړي او که دې نه قبلوله نو ویلې به دې چې زه نه کوم، دا خفګان خبره نه ده. نو ته چپ پاتې شوې د دې تمه کې وساتلم. دو درې ورځې پسې حضرت عثمان رضی الله عنه ته ووایي چې زما لور حفصه کونډه شوې ده که ستا خوښي تا ته په نکاح کوم. هغه وی چې عمر ډیره ښه خبره ده خو دې وخت کې زما واده ته او نکاح ته جت نشته. حضرت عمر وی عثمان ته غصه نه ومه، ټیک ته یو انسان نه نکاح نه کوي واده نه کوي او صفا ووایي چې نه کوم واده نو د خفګان خبره نه ده. خو حضرت ابوبکر صدیق ته په دې غصه هم چې نه یې ښه وکړل نه یې نه وکړل. وی چې څه موده تېره شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه په خپله مطالبه وکړه د دې خپلې لور د حفصې. ما وی ډېر زیات خوشحاله شوم، ډېر خوشحاله شوم چې شکر دی چې زما دا لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راشي. نو د شعبان په میاشت کې د حضرت حفصې رضی الله تعالی عنها او د نبی علیه السلام واده شو. اوس په شریعت کې تاسو باندې به هم دا خبره ناشنا لګېدلې چې یو انسان په خپله چاته وایي لور درکوم، دا په شریعت کې منع نه دي. د چا لور پیغله ده او څوک یې خوښ دی د هغه ته ویلی شي، د هغه پلار ته ویلی شي، د هغه رور ته ویلی شي چې زما دا لور ده او تاله په نکاح درکوم یا ستا زوی لی ورکوم یا ستا رور لی ورکوم. لیکن زمونږ په وطن کې کړې داسې لوبه وکړه، زمونږ رواج غلط دی. نو بیا ټول عمر هغه جینۍ ته پیغوري، ته به ورسره خو کې ښېګړه به ورسره وکې. دا خو لویه ښېګړه ده چې څوک چاته وایي دا لور درکوم. په لور اولاد خو څوک تنګېږي نه، تا ورسره ښېګړه وکړه دی دې خوښ دی ګوره مینه دی ده ورسره او تا لور ورکړه. ټول عمر بیا پیغور کوي وی پلار سره د ډوډۍ دی نه وه، پلار نه شوې ساتلی، ګوره ما ته یې په نکاح کړې، ډوډۍ ورسره نه وه، تا کې دا چلو تا کې دا چلو دا کې دا چلو. نو ټول عمر هغه جینۍ تک زندګي تباه شي او د پیغور شي. په دې سنتو عمل نه شي کولی دې زمانه کې. پکار دی چې موږ د حضور پاک په سنتو عمل وکړو او رواج د خلکو ګنده غلط رواج د سنتو مقابل روان دی. یا نبی علیہ السلام په خپله عمر ته ووایي چې حفصه کونډه شوې ده که ما ته په نکاح راکړې، ځکه نه اوس څوک چاته ووایي چې د لور په نکاح راکړه که دې کې شریعت کې څه قباحت خو نشته او نه پکې ګناه شته. او که اوس دې چاته ووایي چې دا لور دې په نکاح را یا دا خور دې په نکاح را اوخو وګوره که نه د سترګو کې حیا نشته او دا دې ګوره ما ته په مخامخ وایي لور په نکاح راکړه، بې حیا دې او زمانه نه شرمېږي او سترګو کې حیا نشته، شل خبرې به درته وکړي. حالانکہ شریعت کے پدے کے حس پابندی نشتا. قسم بھی کہ منگ دا شریعت دا حضور پاک پا سنت و دا صحابوں پا طریقو عملوں کا جن کے مشکلات بنی.
جون با آسان تیریږي موږ ځان ته په خپله زندګي ګرانه کړې ده. نو په درېیمه هجره د شعبان په میاشت کې د بی بی حفصې رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشوه او هغه ام المؤمنین د مسلمانانو مور خدای وګرځوله. هم په دغه درېیمه هجره کې د رمضان په میاشت کې د حضور پاک مبارک مسیح حضرت حسن رضی الله تعالی عنه پیدا شو. په 15 رمضان دی پیدا شوی دی چې د حضور پاک ډېر زیات خوښ و او چې څنګه پیدا شو یو بیبي راوړه نبي علیه السلام ته په غېږ کې کېښود او حضور پاک په خوله مبارکه کې کجوره وچوپله ګوټي کې ورته خلک وایي او هغه فوراً د حضرت حسن په خوله کې هغه ګوټي کېښودله. یو بیبي خوب لیدی وی صاحب یو خطرناک خوب مې لیدی دی. وی څه خوب دی؟ وی خوب مې دا ولید چې ستا نه مې د غوښې یو ټوټه را پرې کړه او غېږ کې مې راته واچوله. ستا نه مې د غوښې یو ټوکړه را پرې کړه او غېږ کې مې راته واچوله. صاحب داسې خطرناک خوب مې لیدلی دی. حضور پاک ورته وی دا خو خطرناک نه دی، دا خو ډېر بختور او برکتي خوب دی. وی د فاطمې به زوی پیدا کېږي د ما د غوښې ټوکړه نه او ستا لاس کې به پیدا کېږي، ته به یې دایې او راوړې زما غېږ کې به یې غورځوې. مقتص یو شو د بی بی فاطمه زوی پیدا شو حضرت حسن، هغه بی بی خدمت وکړه او راوړې نبي علیه السلام ته غېږ کې کېښود. وی دا دې د هغه خوب تعبیر و پته درته ولګېده. درېیمه بله واقع چې پکې پیښه شوه نو شراب خدای د شوال په میاشت کې حرام کړل. شراب دغې وخته پورې حلال ولې خلک بلدو دا خو د نشې شی دی. یکدم کې خلکو ته ویلې وې چې هم به مسلماني قبلوې، د بوتانو عبادت به پرېږدې، هم به دا ګناه نه کوې، دا به نه کوې، شراب به نه څکې، نو بیا به خلکو باندې خبره ګرانېدله. نو ورو په قلار خدای پاک شراب حرام کړل په طریقه. لومبی حکم راغی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس. وی یاره خشم نه دی، فیدیم پکشتا خو خشم نه دی، ورا فوراً حرمت را نه دی. نو بعد چې خوخیار صحابه و مشران هغوی وی چې فیدې پکشتا او نقصانات هم دي راشه ځان ته ساته. نو بعد صحابه ته ځان وساته. بیا دویم حکم راغی یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، چې کله مونځ کوئ شراب به نه څکئ. نو بیا بعض صحابه وی چې که دا ښه وي نو بیا به د مانځه په وخت کې په مونږ ولې حرامېدل، نو نور هم ترې ځان وساته. نو د هغې نه پس بل حکم راغی انما الانصاب والازلام څنګه دی خمر والمیسر رسو راځي رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، بس حرام شو. نو په شوال درېیمه هجره کې دا حکم راغی چې حرام شو. نو صحابه خو به فوراً عمل کو. حضرت انس وی ما خپلو ترونو ته او خپلو مشرانو ته شراب اچول امې پسکل او فضیخ ورته وی فضیخ په دوات سره دا د کچو کجورو شرابي او قیمتي شرابي. وی په مدینه منوره کې په دغه زمانه کې د کجورو شراب به ملاوېدل. وی هغه مې پسکل. وی دې کې یو سړي آواز وکړه چې ای خلکه شراب حرام شوي دي. بس خمر ورته وی شراب حرام. وی چې د مدینې کوڅې د اوبو د شرابو نه ډکې وې خلکو چاټې واړولې او د مدینې په کوڅو کې د دې شرابو داسې لختي بهدل او ما ته هغه ترونو یې ورشه د اواز د څه دی؟ وی چې راووتم مې چې شراب حرام شو. بس لاندې لوښي وغورځول. وی چې دا چاټۍ واړوه، چاټۍ مو واړولې. هلته یو جومات دی د احد په لاره کې راځي مسجد فضیخ ورته وایي چې کوم ځای کې دا حکم هغوی واورېد او هغه شراب یې توی کړل نو په هغه د یو جومات جوړ شوی دی مسجد فضیخ ورته وایي. دا د درېیمې هجرې د حضور پاک مبارک واقعات. په څلورمه هجرې کې چې څلورمه هجري شروع شوه نو یو څو عظیم واقعات پیښ شوي دي. هسې خو لوی تاریخ د ټول درته نه وی، بعضې چیزه غټې غټې خبرې درته کوم. یو کافر خالد ابن سفیان، خالد ابن سفیان یو ظالم کافر هغه به د پیغمبر علیه السلام خلاف پراپیګنډې کوله او حضور پاک پسې به سپکې وي او بد به وي او چې د نبی علیه السلام نوم به ډېر په بد واغېشته. اوس هم د چا سره روانئ نو په هر مجلس کې سپکه وی. نو دې خالد ابن سفیان به په هر مجلس کې د نبی علیه السلام بد وي، سپکه به وي او حضور پاک ته به هغه خبرې را رسېدلې.
دیر زیات نبی علیہ السلام پہ خپاو جس پیر مام باندې اسلام نه راوړي او مسلمانی گنا نسپکی ولې وې او بیا د دې د پاسه هغه یو لښکر تیار کو د خپل قوم او یزو په مدینه حمله کو او کنزل به کول د نبی علیہ السلام مبارک پشان کې یزو په مدینه باندې حمله کو نو حضور پاک ته چوي چې هغه سپیر چې تا پسې کنزل کوي او په هر مجلس کې رسپک کوي په مدینه حمله کوي نو نبی علیہ السلام ویرا سوک بدا سے پیدا شي چې لار شي دی مردار کې دا سر ته پرې کی په مدینه سره پر حمله کې ته پریشان خپل دین نه پیشا ما سره صرف ظلم کې نو یو صحابي پاسه حضرت عبدالله ابن انیس رضی اللہ عنہ هغه د الله رسول ما ته دعوا وکړه لاړم ورپسې صحابو کې ډېره زبردست بهادري وه بهادر خلق او د هغوی سوچ همدغه چې ځکه سړی مې ملک غازی بشم او که زه مړ شم شهید بشم او د شهادت خو قرآن شریف کې او په احادیثو کې ډېر بې فضیلت راغلی دی وی صاحب دوا کوه ورغلم پې وی ځه الله دې مدد وکړه چې حضور پاک چاته مخ مخ دعا وکړي چې الله دې مدد وکړه هغې کې بیا درد کېدو سي دی وی لاړم د هغه خالد ابن سفیان علاقې ته اوس یو صحابي کې وردي سونه ګران کار دی یوازې کې وردي او هغه په دې سوچ کې لګیا دی چې لښکر تیاری او په مدینه د حملې کوشش کوي د ګیر چاپېره قبیلو نو علاقو نو بانډو نه خلک راغونډېږي چې موږ په مدینه باندې حمله کوو وی بس غلی غوندې څه طریقه مې جوړه کړه او ځان مې ورورساو وی چې ورورساو چې ټس مې ورکه سر مې دی ووه او رامنډه مې کړې چې سر مې تی ووه سر مې ونیوه په لاس کې سر مې م راونیوه او رامنډه مې کړې وی چې رامنډه مې کړه خلک راپسې دی او زمونږ مشر او زمونږ سردار چا مړ کړه او سر یې م تی یوړه وی د خو غرونه دي غونډی دي یو غونډی شاته تاو شوم یو غار و پکې په هغه غار ورننوتم چې په غار ورننوتم الله ورسره اوس مدد کوي حضور پاک دعا کړې ده چې خدای دې مدد وکړه د غار په خوله کې فوراً جولاګې راغې او جالې پکې جوړې کړې لکه څنګه چې نبی علیہ السلام هجرت کو او د غار ثور په خوله کې خدای بوټي زرغون کو جولاګي پکې جاله واچوله فوراً جولاګي راغې او جالې پکې جوړه کړه خلک منډې تړلې وي هلکه سړی څه شو وي دې غونډی شاته تاو شو چې ګوري نشته وی هلکه دې غار کې وی چې وی کتل ورشو که دې غار کې ننوتېده د جولاګي دا جالې به نه روانې دی دې کې خو بلا جالی د جولاګي یو جالم نه ده دا څنګه په دې ورننوته او د جولاګي جالې روانې نه شوې نو هغې ته لاړل خواره شو یو خوا منډې وی بل خوا منډې وی دا صحابي وی عبدالله ابن انیس رضی الله عنه وی دروازې به چته غار کې پټ وم او د شپې به مې مزل کو دروازې به بیا چته غار کې پټ شوم او د شپې به مې مزل کو او حضور پاک مبارک ته الله اطلاع ورکړه صحابو ته وی وی هغه خالد ابن سفیان ظالم چې ما پسې کنځلې کوي او پراپیګنډې کوي او د مدینې خلاف لښکر جوړوي وی هغه مردار که مړی که سر یې ته پرې کړ هلته په مدینه شریفه کې حضور پاک صحابو له اطلاع ورکړه او دې صاحب وی دروازې به مې ځان چېته غار کې پټو پټو کې لښتو کې به پټوم او د ده سره م راسره دی اوس د دې مردار او وی دا شپې به مې مزل کو راغې مدینې منورې ته چې راورسېد حضور پاک ته هغه سر په مبارک ته هغه سر په خپو کې کېښود وی صاحب دا د هغه پلیزه د هغه خالد ابن سفیان سر دې مې ته پرې کړه نبی علیہ السلام ډېر خوشحاله شو او شکریه د الله ادا کړه او یو کونټی ورسره وه یو کونټی ورسره وه هغې دې صحابي له ورکړه عبدالله ابن انیس له وی ها دا کونټی والا تخسر به فی الجنت فإن المتخسرین فی الجنت قلیل وی دا کونټی والا ته به جنت کې په دې کونټی ګرځې دا نه چې ته به ګوډې جنت کې ګوډ شل نشته خدا به ستا یو نښی اوس هم بعضې خلک د فوجانو د جرنیلانو سره او د مشرانو سره یو چوکه غوندې وي یو سټیک ورسره
یا بعض خلکو سره سې د دغه د وجې نه یو کونټی وي هغه لاس کې داسې تاوی را تاوی په ځمکې نه لګي شوق دپاره یې ساتي نو وی په دا ځه وی جنت کې به دا کونټی لګي او پکې به ګرځي او وی جنت کې کونټو والا خلک ډېر کم دی حضور پاک ورته فرمایي او دویم ورته څه وایي وایي عبدالله ابن انیس وی دا کونټی به ستا د قیامت په ورځ نښئ په دې به دې پېژنم قیامت پر ورځ به دا کونټی ستا نښئ په دې به دې پېژنم دا ستا نښه شوه دغې صحابي حضور پاک مبارک او دعا یې ورته وکړه ډېره دعا یې ورته وکړه د جنت د تلو دعاګانې یې ورته وکړې نو هغه بیا د دې کونټۍ حفاظت کو چې دا رانه ضایع نه شي روکه نه شي تر مرګه پورې د هغه کونټۍ حفاظت وکړو هغې صحابي او چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړو وی چې ما کله په قبر کې ښخ کړه دا کونټۍ ما سره کېږدی نو چې قبر کې کله ښخ کړه نو هغه کونټۍ مو ورسره کفن کې کېښوده دفن یې کړه ورسره دا یو واقع پیښه شوه ګوره تاسو ته خپل اندازه ولګېده چې د صحابو بادري څومره وه د صحابو د حضور پاک سره مینه څومره وه یک سر په غونډ کلي ورځي او د کلي مشر وجني دا خو اسانه خبره نه ده دې کې خو به خپل سر بیلي او بیا څومره مشقت کوي او نبي علیه السلام نه ځان را رسوي او بیا حضور پاک د ده د مینې کومه نتیجه ورکوي کونټی د حضور پاک چاله چې حضور پاک کم شی ورکړی دی هغه به پرې فخر کوو وی دا ماله د دا نیته ماله هغه را کړې ده دا توره ماله هغه را کړې ده دا جام ماله حضور پاک مبارک را کړی دی صحابه به پرې فخر کو چې دا د رسول الله مبارک نښه ده اوس چې چاله یو سړی په تحفه کې یو شی ورکي پلار ورکي استاد ورکي یو پیر ورکي یو نیک سړی ورکي هغه ځان سره تحفه ساتي که نه ساتي فخر پرې کوي که نه کوي نو چې د دواړو جهانو مبارک سردار یو شی چاله ورکي په هغې به څونه فخر کوي نو یو دا واقع پیښه شو په څلورمه هجرۍ کې بله یو په محرم کې بله یو واقع پیښه شوه په څلورمه هجرۍ کې د سفر په میاشته کې هغه داسې وه چې مدینې منورې ته څه بعضې ظالمان رالل او چې څنګه رالل نو د ظاهر کې خپل اسلام ښکاره که او حضور پاک مبارک ته موږ مسلمانان یو عدل او قاره د دې خلک رجیع دا گیر چاپیرا د مکې او د مدینې په منځ کې بعضې خلک اوسېدل قبایلي خلک و بدماشان اجرتي قاتلان دا ځای په ځای خوارو او غله ډاکوانو چې قافلې به تلې دوی به لوټ کولې او چې څوک به یې وموندل مال به یې ترې واخېسته او چې چاته به هم د کرۍ د قاتل ضرورت و نو به دوی له به یې پیسې ورکړې دا به ورسره 100 کسان لاړل او جنګونه د بل دپاره به په کرۍ جنګونه کول په پیسو به جنګونه کول د مکې کافران چې کله هم د حضور پاک خلاف هغوی لشکرکشي کړې ده نو دا د کرۍ ټټوان به ورسره دوی له به یې پیسې ورکړې او دوی به پیسې واغېشتې بس پیسې به یې ورکولې او مرګونه به یې کول قتلونه به یې کول ډاکې به یې کولې او د نبي علیه السلام خلاف به د مکې خلکو پیسې ورکړې او تورې به ورسره به ګرځېدل به نو دا خلک چې دوی دا قبایل دوی صلاح وکړه د مکې خلکو ورته ووې چې په بدر کې هم زمونږ بعضې مشران مسلمانانو وجلې دي او په احد کې هم زمونږ بعضې مشران مسلمانانو وجلې دي د هغې بدل به راله څنګه والی دې سره په پیسو خبره وکړه هغې وې داسې کار به وکړو چې لاړ به شو او مونږ به مصطفی علیه السلام ته کښېنو مونږ به ورته ووایو چې مونږ مسلمانان یو او بیا به ورته ووایو چې صاحب زمونږ ټول قوم مسلمانېږي یو څو کسان قاریان راکه عالمان چې مونږ یې بوځو زمونږ قوم ته اسلام وښیي نو په دې بهانه به مسلمانان راوچت کړو نو چې راولو نو په تاسو به یې خرڅ کړو پیسې به راکړې او تاسو به د خپلو سردارانو چې احد او بدر کې مړي د هغې بدلې به ترې والی وی به ډېره ښه شو نو یو څو ظالمان لاړل مدینې منورې ته او حضور پاک ته وی صاحب مونږ مسلمانان شوي یو او زمونږ قوم هم ټول مسلمانېږي ډېره ښه ده حضور پاک او په اسلام د خلکو خوشحالېده وی صاحب زمونږ قوم ډېر دی تا ته پته ده او ګیر چاپېره قبایل دي او ډېر په بدعملو کې مبتلا دي نو که تا یو څو کسان قاریان راکړل چې دا مونږ بوځو او په خپل کلي کې به یې دیره کړو نو خلکو ته به ایمان او اسلام هم وښیي ښکلی عقیده او عمل او اخلاق به مو ښیي ټول خلک به مسلمانان شي او زمونږ قوم خو کېږي مسلمانېږي یو څو کسان راکړه نبی علیہ السلام خوشحاله شو وی ډېره ښه ده
یو لس قاریان وسره اولیگل اغا قاریان اغا زمانه کې به قرآ عالمانو لس عالمان اغي وی صاحب دا عاصم خو پکې خامخا راکا عاصم ابن ثابت انصاری دی چې کل قاریو اواز ډیر خشتاو او د په احد کې یو سړی سلافه یو ښځه وه د هغې پلار یې وجلی هغې سلافه ورته ویلي چې که زما د پلار دا قاتل دا عاصم هم راوسته نو زه به دومره پیسې دله درکو نو هغې دې ځکه مطالبه وکړه وی صاحب د دې عاصم اواز ډېر خشته دی او ښکلی قیرت وی دی خو پکې خامخا راکه حضور پاک وی ډېره ښه ده دا لس کسان قاریان دا نبی علیہ السلام دغه خلکو له ورکړل وی زه هغوی ته مسلماني او دین ښایې او دعوت ته اسلام چلوې او تبلیغ د دین کوي او چې ګیر چاپېره کمې قبیلې ټول ته دین ښایې او پټ ورته حضور پاک یو بله ډیوټي مواله کړه وی موږ له لږه جاسوسیم د مسلمانانو کوي ځکه چې ګیر چاپېره دشمنی دي او د مکې خلکو سره دشمنی دي نو دا جاسوسیم کوي که مکې والا خلکو بیا په مدینې د حملې اراده کوله یا بلې قبیلې کوله نو موږ ته به اطلاع راغسوی هغې وی ښه دا لس قاریان سیمان د قرآن لوستونکي دا علما د صفې خاوندان چې حضور پاک سره په صفه باندې ناستو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به دین او قرآن زده کو دی ورسره کړل چې لاړل هلته یو قوم بلو نحیان دا بدمعشان ما درته وختي ووی هغوی ته خو پته وه چې په څه طریقه په دوکه به مسلمانان راولي دا چې کم تلي ورپسې د دوی نه یو کس چې د ځان له شو بس بانه باندې او هغه قوم ته الوي چې لس مسلمانان هم را روان کړي دي وی کم ځای دي وی فلان کې ځای ته م را رسولي دي وی زه ډېره ښه ده نو دوه سوه بدماشان ورپسې راووتل دا صحابه خو غریبانان روان دي چې موږ خوشحاله دي چې د دغه علاقې خلک مسلمان شوي دي موږ ورته دین ښایي دعوت به ورته ورکو تبلیغ به وکړو خوشحاله دي او هغې 200 کسان ورپسې راوچت شو نو قدمونو نښو ته ګوري د قدمونو نښو ته نو د لسو کسو قدمونو خو پته لګي وی تاسو نه کوم ځای بیل شوي دی یو کس ته وی دې ځای پورې ورسره زه یو ځای رالم په دې لاره لاړل نو هغې ورپسې روان شو نو یو ځای کې دي کجورې خوړلې وې د صحابو د مدینې نه ځان سره راوړې وې د هغې هډوکي پراته وو چې وی کتل دوی به پېژندلې کجورې او د کجورې هډوکي به یې پېژندل هلکه وی دلته یې کجورې خوړلې دي ښه دې ځای نه مخکې چې ته تللي دي چې څو پسې لاړل نو صحابو سره میلو شو او صحابه لس دي دا 200 دي دا بدماشا او په دې 200 کې 100 تیرانداز دي د غشو ویشتو والا دي و چې صحابه ولیدل اوهو دا خو موږ سره دوکه وشوه موږ خو یې په دوکه راوستو موږ ته خو یې وی چې زموږ قوم مسلمانېږي دین به ورته ښایې او دا خو یې راپسې بلا بدماشان لښکر راوسته نو صحابه یو غونډی و هغې ته ترې وختل دا 200 کافران ته ګیر چاپېره تو شو ورته وی تاسو خو موږ سره دوکه وکړه او حضرت عاصم رضی الله عنه د الله په دربار کې سوال وکړ اللہ ته لاس اوچت کا اللهم اخبر عنا رسولک خدای خپل پیغمبر زموږ نه خبر کا موږ خو ګیر شو موږ سره خو وسلیم نشته او دا 200 سره مقابله به څنګه کوو اللهم اخبر عنا رسولک اے خدایا زموږ نه خپل پیغمبر خبر کا بس نبی علیہ السلام مبارک تک پسې په جماعت کې ناستو او په سترګو مخې بدل شو او سترګو نه اوښکې وبهېدلې صحابه وی څه چل دی د الله رسوله وی عاصم او د هغې ملګرو سره دوکه شو اوس جبریل هغې ماتی دوکه شو ظلم شو او ګیر شو اوس داسې ځای کې دي چې صحابه مدد لم نشي وررسېدی خو مکې ته نږدې خلک دی سوونه کیلومیټر مزل دی ستړي ستومانه خواران ګیر شو خدایه سوچ اوس به څه کېږي او غریبانان ستړي دي او غریبانان بے سپلو بے جامو دي او په جدا مقصد لاړل او ګیر شو مسافر دی خدای دا سوچ چې ګیر شو دا دعا وکړه هغه خدای قبول کړه حضور پاک ته خو اطلاع راورسېدله د کافر ورته څه وی هلکه وایي مونږ خو ستاسو استقبال له راغلي یو راکوشې څه درته نه وایو د هغې مقصد دا و چې دا لس جمدي ونیسو نو په مکه باندې په کافرو خرڅ کړو بله پیسې به پرې وګټو او د مکې کافر به د خپلو مشرانو په سر کې یو مړ کړي
حضرت عاصم چې دا کم مشورو هغه دی ورته څه وایي وی مونږ ستاسو استقبال له او ورته وایي استقبال له چې څوک راځي نو تورې راوړي نیزې راوړي استقبال دې ته وایي خیر پوه شو پې ورته وی راکوزېږې به امن درکو ځای سم درته نه وایو حضرت عاصم ملګرو ته وایي وی انی لا انزل فی عهد کافر وی زه خو د کافر امان نه قبلوم د کافر امن نه قبلوم دوکباز دي یوه دوکې را سره دا وکړه چې په دوکې راوستو اوس به مونږ ورته وایو چې مونږ له امن راکړه دوی به دوکه را سره کوي وی بس زه خو به هغې پورې جنګېږم چې تر څو مړ شم ملګرو وی مونږ هم داسې کوو نو جنگ شروع شو نو 9 کسان پکې شهیدان شو یو دغه عاصم شهید شو دا چې کوم یې مشر و او دې عاصم د خدای په دربار کې یو سوال وکړ اللهم انی احمی دینک اليوم خدای زه نن ستا د دین حفاظت کوم دا چې مرم خدای دپاره مرم که اوس مې د کفر کلمه وي غږ هم راته نه کوي خدای نن زه ستا د دین حفاظت کوم فحمی لحمی بعد الموت خدای زه مرګ نه پس زما د غوښو حفاظت وکړي دی ولې وایي دی ځکه وایي چې هغه د چا پلار د په احد کې وجلې و سلافه هغې قسم خوړلی و سلافه بنت سعید هغې قسم خوړلی و وی د عاصم د سر په کوپړی کې به د شراب څکم تر څو چې مې د سر پرې کړي ني او د سر دا کوپړی دا جام مې کوز کړي ني او په دې کې مې شراب نیس کړی نه به صبرېږم هر څونه پیسې چې لګي خو به دا چل کوم نو ځکه یې ورته وي چې دا عاصم موږ له راوله ده ته پته وه نو د یو دوی د څو وی خدایا احمی دینک اليوم زه نن ستا د دین حفاظت دپاره راوتیم فاحمی لحمی بعد خدای د مرګ نه پس زما د غوښو حفاظت وکړې زما د وجود حفاظت وکړې او یا الله زما په دې سر کې ستا قرآن پروت دی د قرآن حافظ دی قاری دی دې سر کې دې مازغو کې ستا قرآن پروت دی نو چې ستا د قرآن په جام کې خدای دا به خدای زما بیزتی وي ستا د قرآن به بیزتی وي نو خدای زما د دې سر حفاظت وکړي الله دعا قبوله کړه صحابه دعا خدای په قبلې شهید شو 9 کسان خو شهیدان شو چې څنګه شهیدان شو نو او 3 کسان حضرت خبیب رضی الله عنه ابن عدی حضرت زید ابن دسینا رضی الله عنه او عبدالله ابن طارق رضی الله عنه دا 3 کسان هغې وی زه یاره ځان سله وجنو که چېرته امن یې راکړو جمدي بچ شو وجود خو ډېر خوب دی که نه ځان نو هغې 3 واړو ځان ورکړه چې څنګه یې ورکړه نو د عبدالله ابن طارق هغوی تړه پړې راواغېږدل لیندې مزې راواغېشته لاسونه یې وله شاته تړل او هغې وی دا خو م دوکه وکړه ما سره تاسو خو چې امن درکو او تاسو خو اوس ما تړی وی زه در سره نه ځم جګړه جوړه شوه هغې راښکه دې نه ته هغې راښکه هغه غریب یې ملته شهید کړه باقي 2 کسه پاتې شو حضرت خبیب هغه یې بوته په مکه کې خرڅ کړه او حضرت زید ابن دسینا هم په مکه کې خرڅ کړه او د دې عاصم نو دوی سر پرې کوي چې دا سر یو سو او په هغه سلافه ښځه باندې خرڅ کو نو خدای څه چل وکړه الله دا تورې مچۍ نه دي دا غټې دا په دغه کې چې ځنګلونو کې دا غټې تورې مچۍ وي دا خطرناکې ارالې او په دې لاشونو د پاسه ګرځېدې په دې 8 واړو لاشونو داسې پې ګرځېدې چې بنګار دی نو مچوله څوک راتلی شي نو خلکو ویله که داسې به وکړو چې دا سرونه به ترې پرې کوو د دې عاصم نه به هم پرې کوو نور هم خو د شپې ځکه چې اوس خو مچۍ دي او د شپې خو مچۍ خپلې جالې ته ځي بیا خپل ګبین له ځي نو د شپې چې دا مچۍ لر شي نو بیا به راشو دا سرونه به ترې پرې کړو نو په مکه کې به یې خرڅ کړو چې دا ستاسو د پلارانو قاتلان دي الله څه چل وکړه ماښام نه خدای باران شروع کړ د شپې باران وشو داسې باران پروردګار وکړو داسې باران داسې شیبې باران چې د هغه لاشونه یې داسې غیب کړل چې تر ننه پورې پته ونه لګېده چې د هغه 8 صحابو لاشونه کوم طرف ته لاړل دې له خدای قدرت ورنه کړه په دې باندې چې د مسلمانانو اثرونه پرې کړي او پرې خرڅې کړي 2 کسان چې مکې ته یې بوتل خرڅې کړل حضرت زید ابن دسینا رضی الله عنه دا چا واغشته دا د امیه بچو واغشته صفوان ابن امیه ځکه د امیه مردار کړی و وجلی یو
هغې واغېسته او بس هغې خو وتاړو صبر ونه کو او نغې د مکې مکرمې د حدودو نه بار اویست تنعیم ورته وایي چې کوم ځای کې مسجد عایشه دی او خلک د هغې نه اوس هم د عمرې نیت کوي هغې ته زمین حل وایي نو دي هلته زمین حل ته د حرم د حدودو نه بار یې وویسته او هلته کې شهید که او چې کوم وخت کې شهید کوي نو بر یې اوچت که او په ستن پورې وتاړه بره او په نیزو یې وسوئ چې سات یې وباسي نو ابو سفیان ولا راغی دغه وخت کې د مکې د کافرانو سردار و وروستو خدای مسلمان کړی دی خو دغه وخت کې خو لوی دشمن دی راغی وی عاصمه وی زیده وی یو ارمان وکړه نو پرېږدو دی یو ارمان وکړه نو پرېږدو دی وی څه ارمان وکړم وی داسې ووایه چې ارمان چې زما په ځای دلته محمد صلی الله علیه صبی دا ټکې د خولې نه وباسه پرېږدو دی او په دې ټکې خو ستاسو دا پیغمبر دلته نه رارسي خو ته پې خلاصېږې ځه دقسې ووایه که زما په ځای هغه دلته تړلی و او ما د خپلو ښځو بچو سره خوشحالي تېرولی او د سکون ژوند نو څه ښه به وه دومره ووایه چې دی ووایي حضرت عاصم بره تړلی شوی دی او په جوش کې راغی وی ابو سفیان څه دې ووایي وی زما د قسم په خدای وي چې که زما وجود ټوکړې ټوکړې شي دا مې خوښه ده او که د حضور پاک شپې مبارکې ته ازغې درنه کېږي نو هم نشم برداشت کول یو غله ازغې ورته ننوځي هم نشم برداشت کولی ځینې ټوکړې ټوکړې شم خو چې د هغه خپې ته ازغې او غنه دننه نه شي دا دې څه خبره وکړه ابو سفیان ملګرو ته وی قسم دی که د محمد داسې ملګري ما لیدلی صلی الله علیه وسلم داسې جان نثارات دومره عاشقه دومره مینې والا په دې پوټۍ خبره د ده پیغمبر دلته نه راځي خو دې پې خلاصېږي برداشت نشي کولی د خپل پیغمبر خلاف د خپل پیغمبر خلاف یوه خبره نشي زغملی دمارو نن موږ څنګه کوو نن کولاو زموږ د نبي علیه السلام سپکاوي کېږي د هغه د دین سپکاوي خو د هغه سپکاوي شو که د هغه د دین سپکاوي کېږي د هغه په مدرسه کې خو د هغه دین ښودلی کېږي د مدرسې سپکاوي کېږي د هغه علما خو هم د هغه احادیث او د هغه دین خلکو ته ښیي که نه هغه علما سپکاوي کېږي لکه زما د زوی چې څوک سپکوي دا چا سپکه ده زما سپکه ده که نه ده او لږ به مخکې راشم زما شاګرد چې څوک سپکوي دا د چا سپکاوی دی زما سپکاوی دی نو دا علما خو د پیغمبر شاګردان دي د هغه دین خلکو ته رسوي سوچ موږ نه دی کړی ګورې لږ سوچ سره کار وکړئ قاریان حافظان عالمان دا خو د پیغمبر وارثان دي او د پیغمبر وړلی شوي دین خلکو ته ښایي او د پیغمبر مبارک شاګردان دي خو د شاګرد شاګردانې دي نو د هغه سپکه چې ده دا د چا سپکه ده د حضور پاک نو ته څنګه د حضور پاک سره مینه لرې مدرسه کې خو د هغه دین ښودلی کېږي که مدرسه کې خو ملا خپل ځان له څه شی نه دی جوړ کړی که تنخواه لی خو غریب به بچی به څه خوري خامخا به اخلي تنخواه خو فایده خو یې دا ده چې خلکو ته د حضور پاک دین ورسي قرآن ورسي حدیث ورسي شریعت ورسي فقه ورسي دا مقصد دی نو ګورې یاد وساتئ پیغمبر ته یوازې کنزل کول د پیغمبر سپکه نه ده دغه د پیغمبر سپکه ده خو د پیغمبر وارث ته کنزل دا هم د پیغمبر سپکه ده د پیغمبر چې کومه مدرسه کې د پیغمبر دین ښودلی کېږي هغه مدرسې سپکه ویل دا هم د پیغمبر مبارک سپکه ده او چې د حافظان او قاریان چې وترسئ د هغې سپکه ده هم د پیغمبر سپکه ده مسلمان چې یې او د حضور پاک سره دې مینه نو چې څوک د حضور پاک د دین خدمت کوي کومه ځمکه کې د حضور پاک د دین خدمت کېږي کوم خلک د حضور پاک وارثان دي د هغه د مخه به د هغې خلکو هم قدر کوي دا بسته ایماني زما رونو نو هغه حضرت زید ابن دسینه غریب خو په دې کې شهید کړ حضرت خبیب ابن عدی رضی الله عنه هغه یو چا باندې خرڅ کړی د حارث لور ده وروسته مسلمانه شوې ده هغه وی مونږ په بیه واغېسته چې مونږ به یې د خپل پلار په قتل کې مړ کړو زمونږ پلار یې وجلی نو د حرم اشهر حرم ورته وایي د محرم په دې کې به دوی دغه نه کو وجل نه کول وی مونږ وی چې دا ورېږه دا میاشت ده تېره شي نو بیا به یې وجنو نو یې مونږ کور تړلی و پلي باندې په زنځیر هم په کور کې تړلی و
دا حضرت خبیب رستو بیا چې مسلمان شو قصه کوي وی والله ما رأینا اسیرا قط خیرا من خبیب وی قسم دے که دا خبیب نه بهترین قیدی مون په دې سترګو لیدلی لقد رأیته یوما یأکل عنبا وی یو ورځ ما اولید چې انګور یې خوړل وما بمکة من سب او په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې میوام نه وه وی وانه لموسق بالحدید او دی په زنځیرم تړلی شوی دی د اوسپنې په زنځیر نو مکه کې میوام نشته او د اوسپنې په زنځیر تړلی شوی دی نو دی میوې پسې کم خوا لاړ مونږ خو نه ورکوړی زمونږ خو دشمن دی مکه کې میوام نشته وانه لرزق رزقه الله خبیبا وی دا هغه روزي وه چې خدای حضرت خبیب له ورکوله انګور به له خدای غونچک ورکوه بی بی مریم معشوبه ده هغې له خدای پاک وه دروازه دننه جرنده دروازه دننه روزي ورکوله که بیا نه ورکوله دا هغه الله ورکوله نو چې کله مونږ دې وجه وی د مرګ نه مخکې د مونږ ته وی چې یو چاړه راکې راله چې زه په هغې را خپل صفحه وکړم وی ما ولې یو چاړه ورکړه نو وی زه د کور کار مې کو په هغې کې مصروفه شوم وی د ما یو ماشوم بچی و په خلپو سره ورو ته د خبیب له ور ورسېد وی چې ور ورسېده دا د ما ماشوم بچی وی چې ما داسې د کور د کار نه وکتل وی د ماغه ماشوم بچی اوس خبیب دقسې پرون کېنولی دی او وی چاړه مو سره کولاو ده وی بس ما فریاد شروع کو چې دا سو شو دشمن مې دی اوسې بوزو او وجنو یې او زما بچی ولا خدای وروسته دا سو شو او چاړه مې ورکړې ده چې به دې په خپل سنت والی او دا زما ماشوم ورغی ورکه بل کس وی که نه په دې ماشوم یې ځان بچ کولی شو بس ویلی به و چې ما پرېږدی که دا ماشوم د لالالو ما پرېږدی یو ځای ته رسم چې زه په امن شم ماشوم به درته کېنوم راشئ بیا بوځئ لیکن هغه خبیب چې ورته سنګ وکتل دې ښځې ته ښځې ته څه وایي وایي مه یارېږه پریشانه نه شي هېڅ فکر مه کوه راشه دا خپل بچی ریوال مونږ ته خپل پیغمبر د ماشومانو د مینې تعلیم را کړی دی د کافر د بچی سره به مینه کې محبت به کې ظلم نه کوم راشه دا ماشوم دیوانه وی خپل بچی راله راک وی بوم ته تنعیم ته مو رسو د حرم د ځمکې نه م بار وویسته وی چې مو وویسته نو وی مونږ وی ده راته وی چې ما له یو ټیم راکې 2 رکعته نفل کو نو وی 2 رکعته نفل یې وکړل خو لږ زر زر یې وکړل وی بیا وی چې افسوس تاسو له کې دا تیریږي چې دې ځان له ژوند زیاتوي دا نفلونه کوي ځان له وخت زیاتوي که دا خبره نه وي نو ما به دا مونځ ډېر اوږد کړی وی ډېر اوږد به مې کړی خو تاسو به وایي چې دې د مرګه یریږي نو ځان له لږ مونځ اوږدوي وخت تېروي او بیا یو خیره ورته وکړه اللهم احصهم عددا او واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا خدایا دا قوم ټول هلاک کې خدایا ته کم کې کمول دا چې پکې مړې کې او خدایا زه په دې مردار کې خیر یې ورته وکړلې نو بیا اوچت که نو د مرګ نه مخکې 2 رکعته نفل نو علما لیکي امام بخاري لیکلي وی دا یو طریقه اوس جوړه ده چې څوک وجني دله پکه یا 500 سزا پې وخېږي نو که وخت ورسري نو 2 رکعته نفل دې مخکې وي دې زمین کې یو بله واقع به ویم د حضور پاک یو صحابي دی حضرت زید ابن حارثه مشهور صحابي دی زید ابن حارثه طائف ته تللی د طائف نه چې واپس را روانو نو پخوا خو سورلی چا سره نه اوس موټر یې خلک په کاری نیسي نو د یو قچر یو سړی هغه سره قچر و نو ده ورته هغه ورته ویل که چېرته ځې مکې ته وی زه به دې بوځم کرۍ راکړه که نه وی ډېره ښه زید او دا د حضور پاک په ژوند کې دا خبره ده نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ورته ډېره ښه ده دومره کرۍ به درکړم ما ځان سره په دې څاروي بوځه راسور یې کړ چې راسور یې کړ راته راته نو یو خطرناک ځنګل او شا علاقې وې هلته راورسېدل زید ابن حارثه و چې او ما په خپله دا لارې په دې سفر کې ولیدل ډېرې شاړې اوږدې او د غرونو منځ کې خطرناکې لارې
وی چې څنګه رالم او دې شړ علاقې ته راورسېدم نو دی په دې د انسان کوپړې اندامونه پراته دي. بس وی ډېر زیات ویرېدم او وی دې سړي ټوپ کړې د هغه قچر نه او یو غټه چاړه یې راوویسته. وی ما ورته چې په ما څه کې و چې څه مال را سره نو هغه مال بدله درکړم او ما پرېږده. وی نه بیا خو د ما د پته ولګي خلکو ته جلال چې خو زما ځای به ښی اول به تا وجنم وروسته به دنه مال اخلم. وی مې چې ښه د یو 2 رکعاتو نفلو مقرره کړه. وی هغه غل وخندل په خلط خلطه. وی چې دا څومره دلته مړه پراته دي دا ټولو مونځونه کړي دي خو مونځ رانه څوک نه دي بچ کړی. ځکه نه دا ستا مې یو ارمان دی زه وکړه دا مونځ دی. وی په مونځ څه پوهېدم یاره دی را باندې چې مانځه کې غزار کوي که څه چل کوي چې مونځ مې خلاص کړم یا ارحم الراحمین. وی چې بیا ما وی یا ارحم الراحمین بیا یو غیبي اواز راغی او وی دې سړي ته وی چې مه وه. وی دې سړي داسې یو خوا بل خوا کتل چې د اواز د چا دی. وی ما بیا وی یا ارحم الراحمین. وی بیا یو غیبي اواز راغی او دې سړي ته وی چې مه وه ګورې. وی ما چې زه مدد له خو جوړ څوک راغی او وی دې سړي چې د اواز به شو یو خوا بل خوا به یې غل کتل. وی بیا ما وی یا ارحم الراحمین. وی چې دریم ځل مې وی سړی راغی یو سړی مې ولیده او سړي سره نیزه ده او د نیزې په خوله کې اور بلیږي. وی چې دې سړي ولیده نو دې ورته ور مخامخ شو. وی بس هغه په هغه نیزه وو. وی داسې په نیزه وو چې پل مخ یې وغورځېد او د اور شغلې ته وختې مردار شو. وی زه خوشحاله شوم هغه سړی چې د غیبو نه راښکاره شو نیزې والا. وی ما ورته چې ته څوک یې خدای د سره خو کړه زه خو د لوی غمه بچ کړم. وی ما ته یې وی چې زه د الله فرشته یم تا چې مونځ وکړه او تا اواز وکړه یا ارحم الراحمین نو زه په 9 اسمان کې وم. د هغه ځای نه مې ول اواز ورکړ چې مه وه چې دوباره د ارحم یا ارحم الراحمین ووې نو زه په لومبي اسمان کې وم. نو بیا مې ول اواز ورکړه چې ګورې مه کوه. نو چې په درې باره د یا ارحم الراحمین ووې نو دقه ستا خواله رسېدلم سړی به دل عمل کوه. اوس یو حدیث ته ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې چا 3 ځله ووی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین وی هغه فرشته دې سړي له اواز ورکوي چې بنده الله درته متوجه دی څه ته غواړې غواړه. الله درته متوجه دی شابه څه چې غواړې نو څه غواړه. بعض علما دا په اسماء صفتیو اعظمیو کې هم شماري اسم اعظم نه هم شماري. خیال هم راغی نو دا مونځ ډېر لوی برکت دی خو چې خشوع خضوع سره وي او الله ته چې اواز دې وکړه نو پروردګار په دې خپل بنده ډېر خفه کېږي خو چې دله نه دی ورته اواز ګورې وکړه چې دله اواز دي نو خیر دې غریب خدا خیره ورته وکړه اوچته یې کوې تړه او چې وی تړه نو شروع یې په نیزو په غشو وکړه. نو د یو شعر وی ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. بخاری شریف کې دا شعر شته په جلد ثانی کې. وی چې د خدای لار کې مرم د الله د رضا دپاره وی هېڅ پروا مې نشته. او وی که خدای وغواړي نو زما په دې ټوټې ټوټې اندامونو کې به خدای برکت او خیر واچوي چې مسلمان مرم هېڅ پروا مې نشته. لست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله په هر طرف چې پرېوتم پروا مې نشته. پړ مخې په شاوکه په ډډه خو چې د الله دپاره مرم نو پروا مې نشته. ولې صحابو ته پته و شهادت به خدای راکړي د شهید خو ډېره لویه مرتبه ده. وذلک فی ذات او زما د عمر خو د الله دپاره دی د الله د رضا دپاره دی چې خدای وغواړي زما ټوټې ټوټې اندامونو کې خدای برکت واچوي. صحابه ګزارونه یې پرې وکړه شهید شو غریب خو ده هم یو ټکې ووی دی چې کله مړ کېده نو ده یو اواز وکړه الله وی څوک شته نه چې زما خبر
زما سلام رسول اللہ تورسی صلی اللہ علیہ وسلم. لیس احد یو کستشتا یبلغ منی السلام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فبلغه منی السلام. علامہ عینی لکلی دے پشرح دا بخاری کے خدای زما سلام رسول اللہ مبارک تورسے. نو حضور پاک پم دقہ سے بیا پا محراب کے ناستو او فوراً استرگو نوخیو بیدے وی وعلیک السلام یا حبیب. حبیب پتائی دا اللہ یا حبیب پتائی دا اللہ سلام. او صحابہ ہوتے جو حبیب شہید شو دے غریب خو شہید شو. نو نبی علیہ السلام یو دو صحابہ کرام لے گل یو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یو حضرت مقداد ویلار شے او حبیب بے بر تللی وجود ارالا روڑے. حبیب بے بر تللی وجود ارالا روڑے داملو یا قربانی دا چی پا دو کسار اغی غریبانان پاسونو باندے رالا چرال دا دس سالوی خروز شوی وی چی دے بر بانداو گورا سالوی خروز چی نورونو تای مارغان رازی اغی بدی دا پریخوزی چی دا مارغان غوخی و تختی نور پی لگی سخابشی بویم بکی مارغان بے خوخی و تختی سالوی خروز بر پانور تللی شوی دی وجودی و مغس ترو تازه دی او سالویخ گیر چاپیرت سوکیداران دی چی سوکیو نا تختی. حضرت زبیر و حضرت مقداد وی چی مونگرالو امو کسل وی سوکیداران دی وی ماوتا امرگیر تاوی رازک وجدی مونگ دی ملشو کو شیدان بشو کنا وی حضور پاک پی راویس پڑی داغا خبر منو وی نیخ پی وردو شپداو سو وی وجود ملروس پڑدو تر و تازا تر او دا مکی گرمی سمرا سختی وجود مولا روس پڑدا او زیم مولا مخ کی پا یو اس برابر کلیو پاگی مولا وجود غلاش کی خوادا او ای بس رو تختی دورالو اگوی ویارو غاتا نیر نیخ قتلو منگی او نلیدو ویچی وجود مولا رولا ویچی سار نورو لگید چی وی قتل الکا سری نشتا یا لکا سشو دا اسونو خپی موجود یا لکا تاسو خوبو نکل سلی دا نغورنی یورو سلویخ تو کسالو نسنگ سلی یورو وی را پسیشو نو ایدہ مونگ اس خود درونو دکا لاش پی پروتو منڈے نشو والی وی دوی را پس را رسیدل وی چی را پس حافظ ابن حجر پا بدایہ و نہایہ کے لئے کری دی اور حافظ ابن حجر پا فتح الباری پا شرح دا بخاری کم لئے کری دی دا حوالہ در دا کریر حدیر خلق دا اولیاء و کرامت نمانی دا حوالہ میں دکا دل در کلا وی چی سنگ دوی را نزدیشو وی ما وی مونگ وی چی دا خوص مونگم گیری گو وی رد لاشم واغشتو پزمکم کی خود تی بس دا خودی دی اسرشا او مونگ خود نزو چی دا نس بچ گو چی لاش سنگ پزمکا کی خود زمک کوشت لی دا و لاش پاکی وردن نشو بلیع الارض و تاوی بلیع الارض راغی نبی علیہ السلام تیر بس وی دغا مقصد زمک قبول کا خبر نشتا دی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات دا اللہ لار کے شہیدان شی ملے وتمو آیا عرفی مل خودے عرف کی خو مرد جنازہ با پکے کفن با ورکے دعا با وتکے خو دا مطلب کہ دا عند بل عند اہو سنگرے بل هم احیاء جمدید عند ربهم يرزقون جن دا مرد چا پلاس کرے دا اللہ مرگے پیراوس مر نپسے والا بیا جون ورکا او اللہ روزی ورکائی تاسو خپل اندازو لگوی دینا چی سالوی اخرو دی یوزای که دی یو سالی باندی دورون دی پلگی دا پاسا دی سخاکی گی نا او بیا زمکی اشلی گی او پکی وردن نکی گی او ابل صحابی تا گورا خدای دا ساری پازت کئی بخاری کی دی دا بخاری حدیث تے چی اللہ تعالیٰ توری مچے راوستے دا ڈمبری مچے او دا پاسے پہ گردے دلے او دا بوینا خدای اساتا ولی دعای اکللا دا غیو بزرگیو یو کرامت شو او دا بیا اوبرالی باران او لاشونے ولا غیب پلن دا مارونو یو خودی دا شہید مقام معلوم شو چی دا شہداو دا خدای پنسا مقام دے یو حدیث پاک کے رازی دا شہداو متعلق رازی ارواحهم فی جوف تویر خدر دا شہداو روحون با دا یو شنے الوتک پکی پراتی یو شن کرسے بای او یو شن الوتک بای او لکا جس شو مثلا بل شے شو دا سی جزون خو نشتا پا جنت کے خو دا الوتو یو شے شو ایک بیلا روح پروتی لها قنادیل معلقت تحت العرش دا اللہ دا عرش لاند بداغی جالی بای داغی زین بای حال تبدا روحون پراتی
تسرح من الجنت حیث شاءت چې کوم ځای خوښوي نو په جنت کې به چکرې لګوي. د شهید دا مقام دی د خدای په نس. ولې د الله په لار کې د خدای د دین دپاره یو سړی ځان قربان کی او د حضور پاک د محبت دپاره یو سړی ځان قربان کی د حضور پاک او بیا د نبی علیہ السلام په حکم ځان قربان کی. خو دغه دین خو د دغه قربانو برکت دی چې ما تا ته رسېدلی دی که نه. که صحابو دا شهادتونه نه وي شوي او دا جهادونه یې نه وي کړي او دا قربانۍ یې نه وي کړي دا دین به موږ ته څنګه را رسېده او په اسانه نه را رسېده. نو دا د صحابو قرباني د دین دپاره محنت او د صحابو لوی شان او بهادری او د خدای د صحابو سره مینه او محبت او د مرګ نه پس د هغې د لاشونو حفاظت دا د دین د حقانیت نښه ده. د حضور پاک د دین د حقانیت نښه ده. د حضور پاک د حقانیت نښه ده او د اسلام د سچایۍ نښه او د بلندۍ نښه ده او د هغې قربانۍ دي. نو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې. په دغه بنیاد د حضور پاک څه سیرت د هغې حالات د هغې د صحابو او د شهادت متعلق یو څو خبرې مې دا یوه خبره ده. تاسو ته پته ده چې زمونږ په دې جومات کې د حافظانو او د قاریانو او د ناظرې درسونه روان دي. موږ دویم چت هم دې دپاره جوړ کړو چې د الله د قرآن خدمت پکې کوي او د الله د دین خدمت پکې کوي. او هېڅ قسمه موږ تاسو ته پته نه وله چندې غواړو او نه وله د خلکو نه پیسې غواړو. تاسو ته معلومه ده دا ستاسو د جمعې په ورځ چې له 100 روپۍ راغونډېږي په دې باندې د جومات خدمت هم کېږي او د ماشومانو خدمت هم کېږي. نو د هغې ماشومان یو څو ماشومان فارغ شوي دي د 9 په ورځ باندې به د هغې دستاربندي وي دلته د هغه وړو د 9 په ورځ راتلونکې 9 په ورځ باندې به د هغوی دستاربندي وي 3 بجې د 3 بجو نه د مازدیګر د بانګه پورې مازدیګر مانځه پورې راتلونکې 9 ورځ 3 بجې د مازدیګر د بانګه پورې. نو تاسو خو زمونږ د جمعې مقتدیان هم یې او ستاسو روپۍ په 2 روپۍ دا مدرسه چلیږي هم چې تاسو کوئ. نور خو موږ نه چندې غواړو چې سوالونه وله کوو او خدای پاک یې چلی او تاسو خوش قسمت تاسو هم خوش قسمت چې تاسو په دغه 200 روپۍ د خدای د قرآن دلته خدمت کېږي او د دې محلې خلک هم خوش قسمت دی. د دې محلې خلک دا هم خوش قسمت دی چې د دې په دې محله کې ځکه د محلې خلک یې خدمت کوي که محلې خلک هم خدمت کوي او جومات ته د محلې د خلکو دی. نو د محلې خلک هم خوش قسمت دي چې الله تعالی د هغې په ګوند کې د هغې په جومات کې د قرآن شریف دغه یو لوی خدمت روان کړی دی. نو چې څومره دوستان یې د راتلونکې 9 په ورځ باندې 3 بجې انشاءالله دغه ماشومانو سره په دا خوشحالۍ کې ځان شریک کړي. چې کم د لرې ځای وي پېښور یو ځای بل ځای خیر دی هغوی خو تکلیف نه کوي خو چې کم داسې د نږدې علاقې ملګري وي نو دا هغه ماشومان دي د قرآن خوشحالي یې ده. نو که تاسو د هغه ماشومانو بچو سره د قرآن په دې خوشحالۍ کې ځان شریک کړه انشاءالله خدای به دله په هغې باندې اجر او ثواب درکړي او ماشومان هم خوشحاله شي او د قرآن د حالاتو نه به م انشاءالله العزیز څه ناڅه خبر شي. ښه جي دا زمونږ یو ملګری دی او هغه د مردان دی زمونږ دوست دی هغه سربلند جي صاحب نو دی هغې باندې څه درد راغلی دی او اپریشن یې وله کړی دی. الله دې وله روغ صحت ورکړي رب العالمین دې وله شفا ورکړي. دې څه پریشاني ده او بیماري ده الله دې پریشاني په خوشحالۍ بدله کړي الله دې بیمارۍ له شفا ورکړي. او دا مې پېښور کارخانو یو ملګري ټیلیفون کړی چې څوک بیماران دي خدای ټول له شفا ورکړي. دا هم د پریشانو دپاره دي. نه په لاسونو باندې د قبرونو یا په دانو باندې خاورې دا ما چې په شریعت کې دا منع دي. ښه په زیارتونو سره اسی زیارت القبور له ځای د نیکانو خلکو قبرونو له تلل یا زیارت القبور له تلل ثابت دی او دعا ورته کوې نفل کوې او د قبرونو خاورې یا کاڼي په ځان مګل او دا په شریعت کې بالکل منع دي. هغه کار به کوو چې مونږ ته کوم رسول الله مبارک ویلي بل سوچونه منع کوو. دعا وکړئ رب العالمین خدای ته دغه صحابه کرامو کې د دین لپاره کومې قربانۍ ورکړي دي خدای دغه دین له کامیابي ورکړي کامراني وله ورکړي او ته دا دین خور کې او خدای د دې دین حفاظت وکړي. الہ العالمین
مونږ د دغه صحابو په نقش قدم باندې روان کې د حضور پاک تابعداري مناسبه کې د شیطان او د ګناه نه پروردګار او د هغې د اسبابو نه وساتې الله په زړه کې د دین مینه محبت واچوي څوک چې مریضان دي ته وله شفا ورکړي د غرور چې د اپریشن د مثانې یې کړی دی هغه ته هم دوکړي چې خدای وله شفا ورکړي روغ صحت وله خدای پاک ورکړي نور کو بیماران دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول له صحتونه ورکړي څوک په پریشانو کې مبتلي خدای پریشانۍ وله په خوشحالو بدلې کې که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کې پروردګار زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کې بچي مو نیکمله صالحان لوی کې او د لوفرونه یې وساتې په خپلو مقصدونو کې کامیاب کې مشرانو مردګان هم خدای مغفرت نصیب کې حاضر جمع کې څومره مسلمانان دوستان دي چې د خیر او د برکت زندگی نصیبه کې د کاروباري رونو په کاروبار کې برکت واچي ځمکو چې څوک کري د هغې په زراعت کې برکت واچي د چا روزګار نه د حلالو ښه روزګار وله ورکې او تم د چا څه حاجتونه دي وله حاجتونه قبول کې او آخر وخت کې بخلی دا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول ګرانو مینوالو زموږ د دکان پته یاد ساتئ صدایدین اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر نشتر آباد نز مدینہ مسجد د قاری حنیف اللہ او قاری قدرت اللہ کلی دکان موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 او بل نمبر دے 0345 91 47 115 اس سال میں بس بدبان کون کی مراد دے اس سال میں بس بدبان کون کی مراد دے بے لتا جن میں دو جڑاؤ دو فریاد دے بے لتا جن میں دو جڑاؤ دو پری دی استا وصال میں بس بھگوان کون کی مراد دیتے بے لتا جن میں تو جڑاؤ دو فریاد دی بے لتا جن میں دو جڑاؤ دو فریاد دی یہ بیلتا جند البس کلم یا نبی خیر البشر نو حال دزنا کتن میں دے بجول بتر حال دزن کتن میں دے وجول مرو نیم پتر دیر پم پادلا صد ظالم دل تن بیداد دے بیلت جند میں دو جڑاؤ دو فریاد دے بیلتا جند میں دو جڑاؤ دو فریاد دے استا وصال میں بس پوان کون کی مراد دے بیلتا جند میں دو